دلی ولار واپس روان شلو ما هاجرو قتل چې ابراهیم علیه السلام خو واپس زیده خو چې د لرې روان دی تپوس کوي الی این انت یا ابراهیم او ابراهیم ته چرته رواني بیرته نه ګوري بیا ورته آواز کوي الی این انت یا ابراهیم او ابراهیم چرته رواني په دریم ځل باندې تپ آواز ورته کوي چې لرې شلو آیا تا ته الله دا حکم کړی دی چې دا خپل ټبر او خپل دا بچه اسماعیل علیه السلام په دې ځای کې پرېږده او ته تې نو ابراهیم علیه السلام راوګرځېده او وینا یې وکړله چې بلکل نعم ما ته الله ویلي دي چې دا ټبر دې پرېښېده په دې خوشي ځای کې او دارنګې دا بچی دې پرېږده نو مای حاجر څه وایي اذن لا یضیعنا اے ابراهیم وستزا الله به نه ځای کوي مونږه چې تا ته الله ویلي ابراهیم علیه السلام په دغه ځای کې قبلې کعبې ته مخ کړله او دعا کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله بعد خپل اهل و عیال دلته کې پرېښودل الله په داسې ځای کې مې پرېښودل چې فصل پکې نشته دی اوبه پکې نشته دی خلق پکې نشته دی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم خو څه دپاره ربنا لیقیموا الصلاة الله چې منځونه کوي فاجعل افئدة من الناس تحوی الیهم الله د خلقو دا زړونه دې غاړې ته مایل کړه چې راشي وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون الله رزق چې ورکوي نو میوې ورته ورکړه ښه ونې وربشو ډوډۍ د جوارو ډوډۍ دا نه رزق ورته مطلب دا دی چې ته د الله نه غواړې نو ښه غواړه مکې ته لاړ شي نو میوې دې وکتې نو څوک چې تللی نو راشه که ته یې ګورې که غریب دی بیا به هغه خوري مکه کې چې پاتې کېږي نو هغه به خوري ځکه چې هغه مالداره چې راوړي هغوی خدای پاک څوک راوړی چې دا وخوري نو چې مکه کې پاتې کېږي نو مزې به کوي نو ابراهیم علیه السلام دعا قبول شوې ده دا ټول تین گواه دے زیتون گواه دے وی دا عیسی